ژوند د قرآن سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند. وجد تسمیه په جاثیه سره په آیت نمبر 28 کې مذکوره ده. وترى كل امه جاثیه، تبا ګوري هر یو امت ته جاثیه معنا جالس علی الرکبتین، چې ناس به په زنګنونو باندې په تشهود بناسوي. جاثیه په معنا دا جالس علی الرکبتین سره. نو سورۃ الجاثیه ترتیب عثماني 45 نمبر سورت ته، ترتیب نزولی چې 55 نمبر سورت ته، نازل د رست سورۃ الدخان نا. کلمات په دې سورت کې 643 حروف په دې سورت کې 2006 دي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. والله اعلم بمراده، د په معنا او مراد باندې الہ العالمین خپويږي. تنزيل الكتاب، نزول د دې کتاب چې من الله د جانب د الله تبارک وتعالى نه ده. دا الله تبارک وتعالى داسې ذات دی العزیز چې زور ور ذات دی، الحکیمی خاوند حکمت ته، هر یو کار کې حکمت ته. ان فی السماوات، منا ان فی خلق السماوات، یقینا په پیدائش د اسمانونو کې ولارد په پیدائش د زمکو کې، لا آیات خامخا نخیری په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی. چا د پر للمؤمنین، د پاره د مؤمنانو. نو عالم کبیر بیان شو. وګوره اسمان کې دا نور څنګه الله تبارک وتعالى پیدا کړي، دا سپوږمۍ څنګه پیدا کړي، دومره څوک نشته چې دغه څوک پیدا کړي. نه، په دې کې دلایل دي په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی. عالم صغیر پیش کې الله اوس وفي خلقکم، دارنګ په پیدایش تاسو کې د یو حال نه بل حال ته بدلیدو تاسو کې دلایل دي په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې. وما پغسکی یبث، معنا چې خورا کړی دی الله تبارک وتعالى من دابتن، د زند سرونه. په دې ټولو کې آیات نخیدی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی. لقوم، د پاره د قوم یوقنون چې یقین کوي. واختلاف الليل، او فی اختلاف الليل یو پترو راتلو د شپو کې، والنهار یو د ورځو کې، کله شپې غټي وي کله ورځې. په دې کې هم دلایل دي په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی. وما پغسک انزل الله، چې نازل کړي الله تبارک وتعالى من السماء، د اسمان نه، من رزق رزق. نو ذکر د مسبب د مراد تینا سبب د باران سبب د رزق د کنا. فاحیا، پس ژوند کړي الله تبارک وتعالى به په باران سره د زمکې لرم. بعد موتها، رست د اوچیدو د زمکې نه، رست د مرګ نه، رست د اوچیدو نه. وتصریف الرياح، ان فی تصریف الرياح، یقینا پاړول او راړول د هواګانو کې، کله شمال طرف ته، کله جنوب طرف ته، کله یخوي کله ګرم وي. په دې کې هم آیات النخری په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې. لقوم، د پاره د قوم یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. رب کریم فرمایي تلک، دا سچي بیان شو، آیات الله، آیاتون د الله تبارک وتعالى دي. په دې آیات کې زجر دی چې د قرآن آیاتونو نه څوک بل خوا اوړي، هغې د پاره قرآن آیاتونو ته غوږ نږدي، هغې د پاره زجر دی. تلک، دا سچي بیان شو، آیات الله، آیاتونه د الله تبارک وتعالى دي. نتلوها، لولو مونږ علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بالحق، منا بالصدق، په صدق سره، لا بالباطل، نه په باطله. فبأي حديث، پس په کومه خبره باندې، بعد الله، منا بعد كلام الله، رست د کلام الله نه، وآیاته، منا وبعد آیات الله، رست د آیات الله نه، یؤمنون، دی ایمان وروړي. چې دی به کلام الله باندې ایمان نه وروړي، په کلام الله ایمان نه وروړي، نور په څه باندې ایمان وروړي؟ الله وایي. اوس هغه انسان چې قرآن ته بالکل غوږ نږدي او قرآن نه بیانوي، قرآن نه مخ اړوي. رب کریم فرمایي ویل، شدت عذاب ده، یا ویل هلاکت ده، تباہی ده، یا ویل واد فی جهنم، په جهنم کې وادي دغه انسان نه پاره، یا
جهنم کې یو دروازه ده هغه ته ویل کیږي یا یو غر ده په جهنم کې ویل هغه ته ویل کیږي چا د پاره ده لكل افاك من لكل كذاب د پاره د لوی کاذب اثیم من لوی ګناګار یا صاحب اسم چې صاحب د ګناګار دین نازل ده په بار د نضر ابن حارث کې یا عام د آیت يسمعو چې اورید انسان آیات الله آیاتنا د الله تبارک وتعالى تطلع پالکون د کې چې لوستل کېږي علیه په دی باندې آیاتنا ثم بیا یصر منا کلکیږي په کفر باندې مستكبرا پالکون د کې تکبر کوون کې وی عن الایمان د ایمان نه داخله پرې د کله چې آیاتونه ورته بیان کړي شي ځان داسې غني لکه چې دی اړو اوریدلی نه وي د آیاتونه کعلم يسمعها گویا کې د ندی اوریدلی دی آیاتونه لره الله وي نو دا انسان د پر څه شه دي څه زیره دي مفبشروا پس زیره ورکه د انسان لپاره بعذاب پذاب سرالی من دردناک واذا علم کله چې علم راش بل قبه بیانې یعنی سمع چې ووري من آیاتنا علم یا سمع من آیاتنا د آیاتنا یا علم پراشب من آیاتنا د آیاتنا زمون یا من القرآن د قرآن نشین پس شي باندې اتخذها نسید دی آیاتنا لره هزوا پټوقو په مسخرو باندې رب کریم فرمای اولئک د کسان چې دي لهم دي د پر عذاب عذاب د مهین منزو اهانت سپک عذاب ورته الله تیار کړی سپک انسان دی قرآن پوری مسخري کوي نو سپک عذاب به الله تبارک وتعالى د تور کوي سره د دینه من ورائهم ابن عباس معنا کې امامهم دا خو دنیوي عذاب شو اخروی عذاب من ورائهم معنا امامهم مخید د جهنم جهنم ده ولا يغني دفع بنك عنهم د دینه ما غس کسبو چې د کړي کسب من اموال د مالونو دا به ورته دفن کې شین سشینا د عذابنا ولا ما نبغسم او نبا دفع کول شي ما بوتان اتخذوا چې دي نیولی من دون الله بغیر د الله نه اولیاء په دوسته دابم دفتنو نکړي ولهم دي د پر عذاب عذاب عظیم لله الله تبارک وتعالى ودي تم عذاب عظیم تیار کړی دی په دې آیات کې ترغیب ال القران دی اوس رد دی هغه چالرام چې قران نه مخ اړیا هذا دا قران کریم چې الله وی هدن هدایت من الضلاله والذین کسان کفروا چې کفر کړي بیا آیات ربهم پاتون درفل لهم دي د پر عذاب عذاب دی من رجز منا من عذاب الرجز العذاب معنا داسه دي د پر لهم دي د پر عذاب عذاب دی من رجز من عذاب د عذاب الیم دردناک عذاب الله وت تیار کړی دی ولکه بل ځکه الله فانزلنا على الذين ظلموا نازل ک په کسانو باندې ظلمو چې ظلم کړي او رجسن عذاب من السماء نو دلته هم رجس په معنا د عذاب سره الله الذي الله تبارك وتعالى غزاد سخر چې د تابع کړي لكم تاسو لرا عقلي دلایل دي البحر بحر لرا لتجري د لپاره چې رواني وي الفلك دغه کشته بیړه فيه په دغه بحر کې بأمر الله فامر د الله تبارک وتعالى باندې دا جریان د دې بیړه د دې کشته صد پاروي ولتبتغوا د پاره چې تاسو طرف کې من فضله منا د رزق د الهنا بالتجارت په تجارت سره ولعلکم بلدی د پاره تاسو چې تشکرون شکر وباسیا وسخر دارنګ تابع کړی الله تبارک وتعالى لكم تاسو لما غس في السماوات چې پاسمانونو کې دي او ما فی الارض هغه چې پزماکه کې دي جميعا په غونډه باندې منه من الله دا د جانب د الله نه تابع دي تاسو ته نو فلا تجعلوا لله اندادا مگر زوی الله لره شریکانا بوتانا ان فی ذلک یقینا دا سچ ذکر شو تاسو د پاره دا ټول چې ذکر شو لا آیات پدې کې دلایل دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې لقوم د پاره د قوم يتفکرون چې دی تفکر کوي فکر کوي قل للذين آمنوا دایت کله نازل شو امام قرطبي رحمه الله انما نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه رجل كنزلوك عمر سبته او شخص من المشركين مشركان يوسخ وتكنزلوك قبل الحجره
مخکې د هجرت نه فاراد ان یبطش به اراده یې وکړه چې زه دا ونیسم وی وهما نو آیت نازل شو قل ورته وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم للذین د پاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی عمر فاروق صاحب ته یغفر من یعفو چې عفو وکړي او ثم نسخت بیا علامه قرطبی ذکر کې دا بیا منسوخ شوی دی په سبا فقتل المشرکین قتل کوي مشرکان لره حيث وجدتموهم کوم ذکم چې ولیدل په دې باندې بیا دا منسوخ دی یغفر چې بخنو کې یعنی یعفو عفو کې للذین د پاره دا کسانو لا يرجون منا لا يخافون چې نه یریږي دي امید نه ساتي یعنی لا يخافون نه یریږي ایام الله منا ورزو د الله نه نه ورزو د عذاب د الله نه انتقام تنو اسما اخلام ولی ليجزي الله دې د پاره چې بدل جزا ورکړي دی لره الله تبارک وتعالى قوما يقوم لره بما په سبب د کانو چودي یکسبونکم کسبونه کوله د شرک نه شرک کوله من عمل رسوک چې عملو کې صالحا نیک بدون الریا بغیر د ریانا فلنفسه پس ګټي نفس خپل لره ده ومن هغه څوک اسا چې بد وکړي یعنی شرک وکړو فعليها پس تاوان نفس خپل لره ده ثم الى ربكم نفس تاسو ته ترجعون واپس کیږي به حساب کتاب به تاسو سره کیږي ولقد خمخ پتا کې سره تینا ور کړو مونږ بني اسرائیل تال کتاب تورات والحكم حكم يعني علم فهم والنبوة نبوة ورزقناهم روزيان ورکړو مونږ دی لره من الطيبات د پاک اموالنا من وصلوا شو په میدان تیه کې وفضلناهم ورکړو مونږ دی لره على العالمين په عالم د زمانه خپل باندې دی غورو واتيناهم ورکړو مونږ دی لره بینات واضح معجزات یا واضح دلائل فی الامر په امر د دین کې یعنی علم په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبرته پتاوه چې دغه سي پیغمبر راځي سره د واضح دلایلونه پیجندلو پیغمبر علی السلام فمختلف بس دی اختلاف وکړو الا مگر اختلاف وکړو من بعد ما رست دا غنا جاءهم چراغلو دلال علم راغلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات دي ذکر شي په تورات کې نو ولې اختلاف وکړو بغیان د وجد حسد نام بينهم چې پمنځ دي کې ان ربک یقینا نفس تا یقضي ما يحكم فیصله وکړي بينهم پمنځ دي یوم القیامت پورز د قیامت فيما پاغس کی کانو چې دي فيه پاغ کی اختلافون اختلاف کیا په دنیا کې الله به فیصله وکړي پورز د قیامت ثم بجعلناك غرزول مختال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شريعه بشريعت باندې شریعت ستوي کی واضح لارتا من الامر من الدين د دیننا امر د دیننا واضح شریعت ګرځولې د ممتاز لرا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فتبعها پستابداری د کوم ولا تتبع تابداری مکوم اهواء الذين خواهشات دا کسانو دا امت ته ورې ګوري خطاب پیغمبر علی السلام ته امت ته وی چې ته د شریعت تابع جوړ شه د لارډ میکال قانون پریدا د شریعت تابع جوړ شه ولا تتبع تابعداري مکوا هو الذين د باطل خواهشات دا کسانو لا يعلمون چې علم نه لري دا غي تابعداري مکوا ورته وین اتبعت اهواهم دا تقديرات ان اتبعت اهواهم کچرتا تابعداري وکا د ارزوګانو د دې باطل خواهشاتو د دې ای هر مخاطبه تاسو ویا کتا د دې کافرانو تابعداري وکم نو عذاب براشینو انهم یقینا دی چې دی بل یغنو من لن يدفعوا هرگز بدفن کان کتانا من الله من عذاب الله دا عذاب د الله نشن سشیلرا دا خطاب عامه ده وان الظالمين يقينا ظالمان چې بعضهم بعض د دینه اولیاء من اصدقاء دي دوستان دي بعض نور الله په دین کې خپلو کې د دوستان دي ګوره الكفر مله واحده ګوره دا ټول یو دي مسلمان خلافه والله تبارك وتعالى چې ولي مددگار دی المتقین د متقینانو هذا دا قران کریم بصائر معنا بیان واضح دی زړه کې رڼا راولي انسان د قران تکینه کنه الله بصائر بیان واضح دی داسې واضح دلایل دي چې زړه کې رڼا راولي یا داسې لار ده چې تا ته خو خیدا قران
رسید جنت ته. نو منګولې په قرآن کریم باندې ولګویا. هذا دا قرآن کریم بصائر من بیان واضح دی للناس د پاره د خلق او هدن هدایت ته او رحمت رحمت دی لقوم د پاره د قوم یقینون چې یقین کوي. ام حسب الذين بل حسب الذين بلکې ګمان کوي الذين کسان دا نازل دی په باره د مشرکانو کې. مؤمنانو ته ویل کچره تاسو وایي چې مونږ په حق یو او مونږ تاسو نه غوړ یو. په ورځ د قیامت کې به مونږ ته د انعامات راکولې کیږي لکه څنګه چې په دنیا کې وای مونږ غوړه کړی او الله مونږ له مال دولت را کړی دی مونږ به آخرت کې مونږ غوړ یو. آیت نازل شو ام حسب الذين یا ګمان کوي کسان اجترحوا من اکتسبوا چې دی کړی دي السیئات د بدیونه نه شرک نه وغیرہ د دې ګمان کوي دي دا کافران مشرکان نجعلهم دا چې وبګرځون دي کافرانو لره کلذین پشان دا کسانو آمنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ادي پشانتی وګرځو په اجر کې د مشرک د مؤمن پشانتی کو یعنی سواء ان نجعلهم سواء وګرځو موږ دي لره برابر دي سره نه. محیاهم جندی د دي و ماماتهم مړي د دي یعنی جندی د ژوندو سره برابر نه دي مړي د مړو سره برابر نه دي. لیسو بسواء نه دي برابر د سره په خپلو کې. سا من بئس ما بدغ يحكمون من يقضون چې دي فیصله کوي. وخلق الله پیدا کړی الله تبارک وتعالى السماوات اسمانون والارض ازمک لرا بالحق په حق سره ولتجزي د لپاره چې بدل ورکول شي په آخرت په آخرت کې كل نفس هر یو نفس لره بما پسو دا غسه کسبت چې د کړی دي وهم لا یظلمون او په دې باندې بظلم نشو کولای دا امتحان دی. افرایت آیا لیدلې تا هغه سړی من هغه سړی آیا پیژنې هغه سړی اتخذ چینی ول الهه معبود خپل هواه هوا خپل یعنی خپل ارزو خپل خواهش معبود ګرځولې دی. نه دین شته نه مذهب شته بس زړه چې سو واړی هغه کوي. آیا تعالی دې هغه شخص دا اتخذ چې دین ول الهه معبود خپل هواه خواهش خپل ارزو خپل وضله الله گمراه کړی الله تبارک وتعالى دلرا على علم من مع علم سرد علم على علم دو معنا غانی دي یا على علم الله في الازل الله تبارک وتعالى په ازل کې دې گمراه کړی دی یا على علم مع علم سرد الله علم الله تبارک وتعالى دې گمراه کړی دی. خمولا دې الله گمراه کړی دی. خدل الګوري خو بس یو ډلې پسې نه خدل پرستی نشته په اسلام کې یو ډلې پسې لګیا دی خو ورته پته ولګي چې یاره دا حق دی دا پسې نو دې یو ډلې پسې لاړ شي. نو افرایت آیت تعالی دې الله هغه سړی من هغه اتخذ چې نیولې الهه من معبود خپل مقتدا خپل هوا ارزو خپل خواهش نیولې بس خواهش پسې اقتدا کوي. وضله الله گمراه کړی د غلر الله تبارک وتعالى على علم من مع علم سرد علمنا وختم مهر ګول الله تبارک وتعالى على سمعه په غوګونو د باندې حق ناوري وقلبه په زړه د باندې وجعل غرزول الله تبارک وتعالى على بصره په نظر د غشاوت پردي غرزولي. فمن يهدي پسوک د غزا چې هدایت کی د انسان لرا من بعد الله من بعد اضلال الله رست د گمراه کول د الله نه الله چې د انسان گمراه کی دینه بعد سوک د چې به د هدایت کی او کی رحمان بابا وای چې خدای بیلاره کړي په لار نه کی. نو افلا تذکرون ایتاسو پن اخلی دینه پن واخلی. وقالو ویدا منکرین د بعث چې د قیامت نه څوک انکار کوي د خلق ما هي نه د ژوند دنیوي الا مگر حیاتنا الدنیا دا ژوند دنیوي دی وای زمون دا رد په چا باندې دهریانو عقیده دا وا وای نه د زمون الا حیاتنا الدنیا مگر ژوند دنیوي دی نموت مرو منګه و نحیا او ژوند کیږو وګورو پلاران زمون مړ شو او بچی پیدا شو بس دا دنیا سلسله در روانه ده نور څه نشته وای دوزخ نشته تل د میزان نشته جنت نشته قیامت نشته دین انکار کیا وای و ما یهلکنا نه هلاک مونږ لره الا الدهر مگر زمانہ
رب کریم فرمای وما لهم نشته دی رب ذالک پدی قول باندې چې وما يهلكنا الا الدهر پدی قول باندې من علم سعلم انهم ندی الا يظنون مگر تش ګمان کوونکي دلیل نه لري واذا تتلى کله چولستل شي عليهم پدی باندې آیاتنا زمونږه بینات واضحه ما كان حجتهم نوی دلیل ددی عذر ددی کله چولستل شي آیاتنا عذر سوی الا مگر اندا قالوا ويدي اتو راتلو کې راولای بیا باینه پلاران زمونږ ان کنتم صادقین کچری رښتینه زمونږ پلاران چې مړ دی نرشه غراولای زر دی دی خبره ته تاوش جواب قلت ورته یا الله والله تبارک وتعالى يحييكم جند کی تاسو لرا ثم بیا يميتكم مړ کی تاسو لرا ثم بیا يجمعكم جمع کی تاسو لرا الى يوم القيامه تا ورځ د قیامت ټول راغون کی تاسو لا ریب نشته شک فيه په قیامت کې یا لا ترتابو شک مکوي فيه په قیامت کې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون علم نلري ولله خاص الله لنا ملك السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض د زمکه بادشاہی دا ويوم پاورز باندې تقوم الساعه چې قائم بشي قیامت یومئذ په دغه ورځ باندې يخسر من التواني بوي يخسر زیانکار بشي تاوانیان بشي سوق المبطلون باطل پرست خلق باطل دینی خلق وترى تبغوري په دا ورځ باندې کل امه هر دین والا لرا جاثیه منا یا منا جامعه مجموعه جمع کړی شي یا جاثیه منا جالسه على الركبتين جالسه على الركبتين ناس بوي په زنګنونو باندې تشهود په شکل تدعى بلل بشيلا كتابها يعني قراءة كتابها قراءة دك عمل نامي خپل الذي فيه اعمالها اغا عمل نامي لرا اغا کتاب لرا چې اغه کې عمل نامي د دی حسنات و سيئات ويقال لهم ويل بشي يعني لستر د پاره به بلل شي چولو د خپل نامي ويقال لهم ويل بشي د اليوم ننظم تجزونا جزا در کولې شي تاسو ته بما پس ما معنا بما په سبب داغه څه کنتم چې وای تاسو تعملون عمل مو کول په دنیا کې رب کریم فرمای هاذا کتابنا دا کتاب زمونږ د دیوان الحفظ ينطق منا يشهد گواہی بکي علیکم پتا سو باندې بالحق منا بالعدل بعدل سرا ان كنا يقينا ومن لان كنا یا په تقدیر د لامسه دې لپاره چې ومونږه كنا ومونږه نستنسخ معنا نكتب لكل بمونږه یا حسن سب معنا کې نحفظ ساتل بمونږه ما غس كنتم چې وای تاسو تعملون کوم عمل مکولو لکه بل ذکی راځي ويقولون دا مجرمان بو یا ویلتنا هي هلاکت افسوس مونږ لره هي هلاکت راشه وخت داده ما لهذا الكتاب سشل دي كتاب لرا دي عملنا لرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة نه د پرخي ورکوټه خبره نه غټه خبره الا احصاها مگر شمار لیدا فاما الذين پسر چا کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات نیک عملونه کړي بشارت ده فيدخلهم پس داخل بکې دي لرا ربهم رب ده في رحمته یعنی په جنت کې ذالک دا جنت هو الفوز دا کامیابی ده المبین خکارا واما الذين ارچا کسان دي کفروا کفر کړي دي یقال لهم ويل بشديتا فلم تكن اي نور غلي اياتنا زم عليكم پتا سبانه استفهام تقریری دي بلکې راغلیو فاستكبرتم پستکبر کړو تاسو وکنتم وای تاسو قوم یو داس قوم مجرمان مشرکان واذا ورکل قيل چوبل شو دیتا ان وعد الله یقینا وعد الله تبارک وتعالى حق ده والساعه قیامت لا ريب نشته شک فيها پدې کې قلتم ويل بتاسو کله به چوي شدیتا وعد ده الله حق ده قیامت حق ده لا ريب فيها نو قلتم ويل بتاسو ما ندري نه پويګو مونږه مساعت من اي شيء الساعه کوم یو شی ده څه شی ده قیامت لا څه شی ده ان ظن داسه به ويل ګمان نکو الا مگر پر قیامت باندې ظنن مگر ګمان سپک وما نحنو نيو مونږه بمستيقنين يقين كون کی داسه به ویل
وبدا معنا ظهر ظاهر بشي رب کریم فرمائے لهم دلر سیئات ما اغا جزاء سیئات بدل بده ما هغه عملو چې دی عمل کړو په دنیا په دنیا کې وحاق معنا نازل بشي بهم پدی باندې ما كانوا معنا عذاب داغه سما معنا عذاب داغه سکانو چودي به پاغي باندې استهزئون مسخري کوله اغه عذاب به ورته ښکار شي وقيل وبشي دل پورز د قیامت اليوم ننساكم پریږدو مونږ تاسو یادو باسو مونږ یعنی نترککم فی النار ننساکم نترککم فی النار پریږدو مونږ تاسو لپاره پور کې کما لک سرنګ نسیتم چې یاد وستره او تاسو یعنی ترکتم پریخ او تاسو لقاء یومکم ملاقات دا ورځ دا استاسو یعنی ترکتم العمل له پریخمو اعمال دی لرا هاذا چې دا نن رسم تاسو پریږدو هیرو یعنی په جهنم کې مو پریږدو وما واكم زيس تاسو چې د النار ور دي وما لكم نشته تاسو لرا من ناصرین سوق مددگارا ذالکم دا قسم عذابونه چې در کولې کیږي تاسو ته جرم څه شه ده بانکم په سبب د تاسو د عذاب در کولې کیږي اتخذتم چنیولو تاسو آیات الله آیاتونو د الله تبارک وتعالى هزوا من لعبا پلوب وسرا ټوق وسرا وغرتكم مغرور کړي وای تاسو دوک کړي وای تاسو الحیات الدنیا جون دنیا ولرا فاليوم پسنن رزلا يخرجون نبشي وسلم منها د جهنم نا دا کافرن ولا هم یستعتبون ونبوی دی یستعتبون من یسترضعنا چې طلب در رضا او کړي شي د دینه چې یعنی الله تین راضی شي یا ولا هم یستعتبون یرجعون الى الدنيا نبوی دی چې واپس کړي شي دنیا ته یعنی لا يطلب منهم ان يرجعوا الى طاعه الله طلب نکیږي دینه چې واپس کړي شي طاعت د الله ته لانه لا يقبل ذلك اليوم عذرا ولا توبه بدغه ورځ باندې عذر نه قبليږي نه توبه قبليږي فلله پس خاص الله لرا الحمد ثنا دا داسې ذات دی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی ولر د زمکو رب دی رب العالمین رب د ټول عالم دی وله دی الله تبارک وتعالى الكبرياء الويدا عظمت سلطنت دی یعنی العظمت والجلال والبقاء والسلطان والقدرة والكمال دا ټول الله تبارک وتعالى لري په السماوات پاسمانونو کې ولر د پزمکه کې وهو دا الله تبارک وتعالى العزيز زور ور ذات الحکیم خاوند حکمت ده هر یو کار کې حکمت ده